دا کوم تصویرونه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري که داسې قسمه بیټ یا چا میز جوړ کړی وي کور کې یا نور داسې اوزار جوړ کړي وي آیا دې مخې ته مونځ کول څنګه دي؟ زما محترمو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې سخت نه سخت عذاب به الله سبحانه وتعالی تصویر والا له ورکوي. کوم کسان چې تصویران جوړوي او بیا داسې کوي په کورونو کې ځوړندوي او رسول الله فرمایي کوم کور کې چې تصویر وي کور ته د رحمت ملایکې نه راځي بلکې د غضب به راځي. لکه رسول الله فرمایي کوم کور کې چې سپی وي یا تصویران وي یا دغه شانتي جنوب سړی ګرځي غسل پیوړدلی غسل نه کوي دغه کور ته د رحمت فرشتې نه راځي. چې د رحمت نه راځي د غضب خو به خامخا راځي. نو دغه قسمه تصویران هر یو ملګري ته پکار دي که چا ډبل بیډ جوړ کړی وي یا چا سنګار میز یا هر قسم شی جوړ کړی وي د واده دپاره داسې قسمه تصویران نه چې کوم ځان لري او دور وساتئ. ځکه یو خو دا بت دی او چې بت دی نو د رحمت فرشتې نه راځي. ستاسو کور کې به روزانه جنګ جګړې وي. ولې به جنګ جګړې وي؟ رحمت به د الله ستاسو په کور باندې نه راورېږي ځکه چې دغه بت دی. نو بت سره چې کوم دی الله سبحانه وتعالی بوتانو سره نه لګي. ځکه جاهلیه زمانه کې به بوتانو ته خلک سجدې کولې او دا که تاسو ګورئ د غواګانو او د یو شي او د بل شي چې کوم دی مجسمې جوړ کړي دي بیا یو شیز پکې دغه جایز دی که چېرته داسې شیز ته جوړ کړي چې هغې کیسه نه وي لکه بوټی شو که بوټی جوړ کړو مسله به نه کوي انشاءالله یا یو پاڼی مسله به نه کوي انشاءالله. خو د بوتان چې هغه د میخې وي یا د انسان وي دا چې کوم دی ناجایز او حرام دي. ورسوئ دغه ملګرو ته مسله کوم چې دغه سنګار میز یا ډبل بیډ جوړوي هغې ته هم دا مسله ورسوئ چې څوک دغه جوړوي دی هم ګناهګار دی. زه راغلم تا ته ما چېرې ماله ډبل بیډ جوړ کړه ته ما ته انکار وکړو اوس دا نه جوړوم نو دغه پیسې به تاسو بیا حرامېږي. تاسو داسې عمل کوئ نو دغه ویډیو خپله هم وګورئ ملګرو سره ثواب په نیت باندې شریک کړئ. کوشش وکړئ انشاءالله تعالی چې زیات نه زیاته شیر کړئ. الله دې تاسو خوشحاله باد ساتي. السلام علیکم ورحمة الله.